چارسده انې څلېرویشتم باندې د ضمني انتخاباتو دپاره د پولنګ عمل نن سحر 8 بجې شروع شوی دی. د حوالې سره د سکیورټي سخت ترین انتظامات کړی شوي دي او ټول 380 پولنګ سټیشنو کې د پولیس د ځوانانو سره سره د اف سی باري نفري هم تعینات کړی شوی ده. په دې حلقه NH24 کې د مجموعي اوټونو تعداد 15,000 دی چې پکې 55% نارینه او 45% زنانه اوټرز شامل دي. مجموعي توګه باندې 380 پولنګ سټیشن قائم کړی شوی دي چې پکې 190 د نارینه د پاره او 150 د زنانو د پاره پولنګ سټیشن قائم کړی شوی دي. د 400 مختلفو علاقو کې د زنانو او نارینه د پاره 30 مشترکه پولنګ سټیشن هم قائم کړی شوی دي. 380 پولنګ سټیشنو کې 242 پولنګ سټیشن انتهایی حساس قرار شوی دي. په NH23 باندې الیکشن کې برخه اخیستونکو امیدوارانو، کارکونانو او حامیانو د پولنګ سټیشنونو نه بهر انتخابي کیمپس قائم کړي دي او د زیاتو نه زیات اوټرز پولنګ سټیشنونو ته د رسولو لپاره زور لګوي او کوشش کوي. ټول پریزایډینګ افسرانو ته مجسریت اختیارات ورکړي شوي دي. NH23 400 نه 4 امیدوار مد مقابل دي چې پکې لوی مقابله د تحریک انصاف چیرمن عمران خان او د PDM امیدوار ایمل ولی خان ترمنځ ده. د حلقې نه د جماعت اسلامي امیدوار مجیب الرحمن اډوکیټ او یو آزاد امیدوار سپرلی ممن هم برخه اخلي. د پولنګ دغه عمل به بغیر د سوقپې ماخام 5 بجو پورې روان وي او توقع کولی شي چې 10% نه زیات اوټران به د خپل حق رائے دهي استعمال کوي. سلمان شاه، پښتونخوا ریډیو، مردان.